سلامونه ملګرو. شهباز شریف په اقوام متحده ته تقریر د پارزي. عمران خان تاسو له یاد شي مخکې په اقوام متحده کې یو تقریر کړو چې هغه ډیر زیات دوم مچو کړو. دغه تقریر ډیر زیات وایرل شو. په هغه تقریر کې عمران خان ډیر سپین خبرې کړې. په هغه باندې هم تفصیلا خبره کو. بل د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره یو صحافي د لاهور ډیر اهم ریپورت هم جاری کړی دی چې مولانا صاحب څنګه په عوامو کې خپل ځای پیدا کو. مولانا صاحب څنګه د عوامو مینه یو ځل بیا وګټله. په هغه باندې هم تفصیلا خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تاسو له یاد شي چې مخکې اقوام متحده کې عمران خان یو ډیر زبردست سپیچ کړو، یو ډیر زبردست تقریر کړو. په هغه تقریر کې عمران خان د پاکستان د پاره، د اسلام د پاره، د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حواله سره ډیر خولي خبرې کړې وي چې هغه اقوام متحده تقریر ډیر زیات وایرل شوی هم او په هغه تقریر باندې عمران خان ډیر زیات خلکو سپورټ کړي هم نور ملکونو کې، نور مسلم ملکونو کې. صرف پاکستان کې خو الریډي دغه سپورټ په تقریر باندې ډیر زیات، خو نور مسلم ملکونو هم په هغه تقریر باندې عمران خان ډیر زیات اپریشیټ کړی و. ځکه هغه په هغه تقریر کې اقوام متحده یونایټډ نیشن یو داسې ځای وي چې دی کې خامخا ټول ملکونو والا چې څومره هم په دنیا کې ملکونه دي د دې ټول پرایم منسټر دی کې شرکت کوي او هغه پکې خپل مسایل وغیرہ یا خپل پلانینګ وغیرہ هغه پکې ډسکس کوي. جی نو شهباز شریف صاحب چې کوم دغه هم د اقوام متحده تقریر د پر روان دي. اوس تاسو کامنټ کې وایي چې آیا شهباز شریف په د عمران خان غونډه تقریرو کې دا خو ښکاره خبره نه دی، خو چې جلسه کې خبرې کوي، د پاکستان عوامو له خبرې کوي، نو هغه پیج نه کوي، هغه د ځان له پاڼه باندې لیکلی وي. نو بیا په اقوام متحده کې چې د ټولو ملکونو پرایم منسټرز ناس وي، د ټولو ملکونو میډیا ولا کیمرې لګېدلې وي، نو هغې کې به شهباز شریف څنګه خبرې کوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. خو بل شهباز شریف دپاره اوورسیز چې څومره پاکستانیان دي ای ول یو پروګرام جوړ کړی وایي چې دی کله راشي نو موږ به د اقوام متحده مخې له د خلاف احتجاج کوو چې د په پاکستان کې کم ظلم شروع کړي، په پاکستان کې د کم ګرانی شروع کړي دا او کم په پاکستان کې د کم آئینی ترمیم کول غوښتل، نو د خلاف په اقوام متحده مخې له اوورسیز پاکستانیان چې کم دي شهباز شریف خلاف یو ډیر غټ احتجاج هم کوي. جی یو خو په هغه به د تقریر دغه وي پریشر وي، یو به په دغه پاکستانیانو پریشر وي. نو سو هم چې دغه کې تقریر مو کوي کې به څه خبرې کوي هغه تاسو لاله معلومه راغله د خبرو طریقه هم سم نه ورځي. بل تاسو کامنټ ضرور کوئ چې آیا عمران خان غونډه تقریر زما په خیال په ټول پاکستان کې څومره هم کرنٹ پالیټیشنز دي ای د عمران خان غونډه تقریر په دغه اقوام متحده کې نشي کولی څنګه چې عمران خان کړو زما په خیال. خو تاسو خپل رائے شریک کوي. بل مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره د لاهور یو صحافي دی غویل دي چې زه په لاهور کې ټول ورځ خپل صحافت کوم او روزانه تقریبا 300 کیلومتر پورې، مطلب کله یو ځل زم کله بل ځل زم کله یو ځکه ریپورت دغه کوم کله بل ځکه ریپورت جاری کوم. خو تر اوسه پورې وای ما د مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره خبر نو اوریدل. ټول خلک د مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف په دې وجه چې د پی ډی ایم حصہ جوړه شوی و. خو اوس چې کله نه د آئینی ترمیم وای خلافت کړی دی، مخالف شوی دی آئینی ترمیم کې حکومت سره سات نه دی ورکړی، نو اوس په لاهور کې په هر ځای کې د مولانا صفت کیږي، که ښځه ده او که سړی دی وای هر ځای کې د مولانا صفت کیږي. دا یو صحافي چې کوم دی خپل ریپورت جاری کړی دی او دا حقیقت هم د تاسو له بیان چې کله پی ډی ایم را یوځای شو نو کې مولانا صاحب یو ډیر اهم کردار په پی ډی ایم کې هغه کې مولانا صاحب چې کوم ډیر اهم کردار لري، نو په هغه په وجه باندې بیا مولانا صاحب ډیر زیات تنقید ښکار هم جوړ شو، ډیر زیات خلکو ورپسې ویډیوز، ډیر زیات خلکو ورپسې خبرې په میډیا همداسې. بیا الیکشن کې هم مولانا صاحب ډیر کم سیټونه وګټل، الیکشن کې هم هغه نقصان ملو شو. نو اوس هغه پی ډی ایم ته مولانا صاحب صفا انکار کړی دی، په هغه باندې اوس ډیر خلک د مولانا صاحب نه خوشحال دي. نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې، د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.